بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. مونږ د دې خبرې ضرورت محسوس کړو چې چونکې صاحب نصاب جوړېدو لپاره قرباني اعتبار سره او د زکات ورکولو اعتبار سره چونکې یو مختلفون فی مسله چلیږي د علماو منځ کې اختلاف دی هغه کې جمهور علما رائے ورکی په ضم بالقیمت باندې اور بعض علما لکه جامع عثماني کا اساتذه کرام دي حضرت مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکات مالیه او د سره سره اوس الحمدلله جامع حقانیه هم دې طرف ته رجحان شته او د سينو ډیر خپل علاقې اعتبار سره کم اکابر دي یا مثال به تور مې اصغر دي هغه اکثر فتوا بعضی کسان فتوا په ذنب الاجزاء باندې ورکی مونږه د دې خبرې ضرورت محسوس کړو چې د ذنب الاجزاء باندې فتوا ورکول ضرورت ولې پیښ شو هغه باندې ان شاء الله ابتدا کې مونږ یسو دلایل ویلو کوشش کو اخر کې به دغه طریقې کار ان شاء الله تاسو مخه ته بورډ موجود دی باندې ان شاء الله مونږ تاسو تفصیلی تور باندې پوي کو یو دا خبره ذهن کې ستل پکار دي چې څو وخت کې د ذنب قیمت باندې فتوا وا هغه وخت کې د سرو زرو د سپینو زرو یعنی سونا او چاندي د دې قیمت خپل کې برابر او نه دی خبرې ضرورت نه محسوسیدو چې آیا دې کې د مونږه ذنب اجزا طرف ته لاړ شو خو چونکې د مرور زمانه سره ډیر کافی د دې قیمت کې فرق رالو تاسو دې ته وګورئ بورډ باندې تاسو مخې ته موجود دی فی تولا چاندی کی قیمت 1110 روپے اور فی تولا سونا کی قیمت 84,000 روپے اور دا 8 اگست 2019 بروز جمعرات دا قیمت چونکې د قیمتونو بدلی کی ځکه نه توي نه تاسو وګورئ څومره زیات تقریبا 1:84 سره 840 سره ریشو تقریبا منځ کې چلیږي او دا ډېر کافی غټ گیپ دی دیو جنا مونږه د مرور زمانه سره د زماني تیریدلو سره چونکې د دې قیمت کې ډېر زیات تفاوت راغلو نو مونږه د خبرې ضرورت محسوس کو چې ذنب قیمت باندې فتوا ورکول په ځای باندې کزم بل اجزا باندې فتوا ورکړي شي نه دی کې عوام ته هم سہولت دی او ډېر خلک به د ګنا نه هم بچي ولې د مفتی کرام او مفتیان کرام او علماء کرام ذمہ داری ده چې امت ته ګنا نه بچ کی اوس کچري مونږه ذنب قیمت باندې فتوا ورکو چې کوم د امام حنیفه رحم الله کول دی ندی صورت کې چا سره یو توله سنوي اور یو روپے اور سره نه دا جوړیږي 84,001 روپے نه دی باندې قرباني هم واجبېږي زکات هم واجبېږي اور دا مونږ ته دا هم معلومه ده چې دی وخت کې دی پورا پاکستان کې به بلکې ډیر زیات غریبان خلکو سره کم از کم زنانه سره به یو توله سنوي اور دا یو روپے اور سره یو روپے خرچه سره وي نه دی صورت کې دی باندې زکات لازميږي او دا د حرج نه خالی نه دی دویمه مسله څه ده جی کومه چره ذنب قیمت باندې فتوا ورکو ندی کې موږ سره یو آپشن دا دی چې د زنانه د خپل سره زر مات کی زرګر ته یوسی اور غین هغه ایسا خرڅه کی زکات ورکي دا هم حرج دی دویم صورت دا دی چې مکمل سونا خرڅه کی کمی پیسې لا سره شي غین زکات ورکي یا قرباني ورکي دا هم زما خیال دی چې د کې حرج دی دریم صورت دی چې چانه قرض راولي بالکل د کې هیڅ شک نشته چې فقها بل اتفاق دا فیصله کړي چې چانه د قرض راوالي قرباني دو کې دا قرباني ټیک هم دا او ثواب ورته هم ملويږي د کې شک نشته خو هغه کې مسله دغه ده چې قرض راخستل هم د حرج نه خلینی بیا نن سبا دور کې چانه قرض راخستل نه چونګې د مقابله کې موږ سوچ دا وکړو علماء کرام کم زموږ کبیر دي دا سوچو کو موږ ذنب قیمت نه ذنب اجزا طرف ته لاړ شو نه د کې موږ تلک سہولت ته اور زه تاسو ته ان شاء الله سوې عبارتونه هم وړاندې کوم لکه مثال په تور باندې صاحب مختصر قدوری لیکلی دي کتاب الزکات کې اور بابی قائم کړی دی باب زکات العروض هغه کې لیکلی و یضم قیمت العروض الى الذهب والفضه چې د سامان قیمت په میلاو کړل شي په سونه او د چاندې سره وکذالک یضم الذهب الى الفضه هم اندغه رنګي سپین زر سره زر په میلاو کړل شي چاندي سره بل قیمت اعتبار سره حتی یتم النصاب عند ابي حنیفه رحم الله تعالی امام حنیفه رحم الله په نسبت باندې چې د نصاب پوره شي نه غي فتوا ورکړي بل قیمت یعنی ذنب قیمت قائل دي او بیا مخکې سره فرمی وقالا اور صاحبین فرمی لا یضم الذهب الى الفضه بالقیمه چې سره او سپین زر بخپله قیمت اعتبار سره نه ملويږي او یضم بالاجزاء بلکې د اجزا قیمت سره به ملويږي یعنی ذنب الاجزاء باندې فتوا ورکړي د صاحبینو کول دي اور بیا په دې شرح کې الجوهره النریه لیکلي دي وکذا عنده ايضا احتیاطا لجهه الفقراء چې ما ونفرم الله پنيز باندې یو قول نقل شوی دی چې هغه کې د ذنب اجزاء طرف ته دي تلی اور دې سره سره کوم تاسو وګورو مبسوط
کې سرخسی رحم الله نقل کړي جلد صفحه 193 باندې تفصیلی لیکل کړي ثم اختلافوا في كفايه ذم في كيفيه ذم فقال ابو حنيفه يذم احدهما الى الاخر باعتبار القيمه. امام حنیفه رحم الله ذم بالقیمت قائل دي. وقال ابو يوسف ومحمد رحم الله تعالی باعتبار الاجزاء اور دی وی چې نازم بالاجزاء باندې چې کله سره زر سپینزر او عروض یعنی سامان نه دا بیا ذم بالاجزاء اعتبار سره ملول پکار دي. او به لیکلي وهو احدى الروايتين عن ابي حنيفه رحم الله چې دا یو روایت ابو حنیفه رحم الله نه هم شته ذکره فی نوادر هشام اور ذکر کړی په نوادر هشام کې. او دې سره سره تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق جلد اول صفحه 281 باندې هم موجود دي. او حاشیه شلبی باندې هغه لیکلي دي وهو روایت هشام عن ابي حنیفه هغه هم دا نقل کړي چې روایت امام حنیفه مولانا د صاحبانو په شان شته دي. اور النهر الفائق هم ذکر کړي جلد اول صفحه 443 اور هدایه کې جلد اول صفحه 103 باندې دا تفصیل موجود دی. اوس اور دین علاوه اوجز المسالک کې شیخ زکریا رحم الله دا ذکر کړي او به لیکلي چې امام مالک رحم الله قول هم دادي چې ذنبل قیمت اعتبار سره د زکات ذنبل اجزاء اعتبار سره د زکات او قرباني د پر نصاب مقرر کړي شي. دی باندې یو اعتراض دا وری دی چې تاسو کله ذنبل اجزا باندې فتوا ورکوي نه ذنبل اجزا باندې که تاسو وګورئ موږ سره نصاب جوړیږي 58275 روپے اور د سونی یو تولی سونی قیمت ته 84000 روپے. نظر خبره 58275 دا کم دي د 84000 روپو نه. ندی صورت کې بیا یو سړی سره مثال په تور باندې 58000 روپے دي 58275 روپے دي او بل سړی سره یو توله سونه د پدې باندې زکات شته او پدې باندې زکات نشته دی باندې قرباني شته او پدې باندې قرباني شته. دا تفاوت ولې دی نه دا دې خبره ته تاسو ته پکار دی کې دې شي دې پته نه او یا کې دې شي دې تر سړی کله کله خیال یو خبره بیا ساتي چې یو جنس نصاب ځان لا اعتبار دی د بل جنس ځان لا اعتبار دی. یو جنس کې اسکول په بل باندې دا شریع اعتبار سره جایز نه دی او نه به یو جنس نصاب په بل جنس سره موازنه کوي نه چې دا موازنه کې د مشکلات په درته پیدا کیږي. اور دویمه خبره دا ده چې دی تقسیم اور د دې د ذنبل اجزا اعتبار سره مونږ به دا حل کوو څنګه نه لږ هغه ته تاسو توجه مبذول کول غواړم. اوس مونږ چې کم نصاب مقرر کړی دی یو سړی د پاره چې هغه به زکات ورکړي یا به قرباني کی نغې سره کچرې 52 تولې چاندي وي یا د دې قیمت وي یعنی 58275 روپے وي. پاکستان کم نن موجوده قیمت مونږ کم ګوګل نه راوچت کو هغه قیمت 58275 روپے کا چا سری په غي باندې قرباني واجب ده. دا موږ سره نصاب شو دا پیمانه شو لکه څنګه ټمپریچر کې موږ ډیګري سنټیګریډ او ډیګري فارنهایټ مقرر کړی چې دومره دا ټمپریچر د لپاره یو پیمانه موږ مقرر کړی وزن لپاره کیلوګرام یا ګرامز موږ مقرر کړی فاصله لپاره کیلومتر یا میټر موږ مقرر کړی د سیدې لپاره هم دا یو پیمانه ده چې 58275 روپے یا 52 تولی چاندي چا سری په دې باندې زکات هم او دا قرباني هم کوي. سرو زرو کې یعنی سونه کې نصاب دادي چې چا سره و نیمه تولی سونه وی یا د دینه زیاته په دې باندې هم قرباني هم شته زکات هم شته. برابر خبره ده چې دینه دا 7.5 تولی وي او که 7.5 تولی نه زیات وي بیا دې سره پیسې ویو کني بیا په قرباني واجب ده او زکات هم په واجب ده. هم دا غرنګي چې کله کم سړی سره 52 تولی چاندي یا دینه زیاته چاندي موجوده وي 58275 روپے یا دینه زیاتې روپے وي دې صورت کې دې باندې هم قرباني هم راځي او زکات په هم دا ورکي. برابر خبره ده کله 52 تولی چاندي نه علاوه دې سره پیسې ویو کنه وي او دا خبره هم ذهن کې یا ساتل پکار دي. یو سړی سره 8 کروڑ روپے دی او بر سره 8 लाख روپے دي 8 लाख روپے والا صاحب نصاب دی قرباني به هم کوي او زکات به هم ورکي اور 8 کروڑ والا هم ادوړو باندې یو قرباني لازم. البته زکات کې بیا فرق دی خو قرباني ادوړو باندې یو وجه ده. بعضو خلکو ذهن کې دی چې جی یو سړی سره 1 लाख روپے دی غيو قرباني کوي او ما سره 5 लाख روپے دی زب 15 کوم نه چې یو صاحب نصاب وګرځي نه یو قرباني در باندې واجب ده. اوس مونږ ذنبل اجزاء اعتبار سره چې کم د صاحبانو کول دي دی باندې فتوا به څنګه ورکو او د نصاب څنګه برابرو دی کې تاسو کم دی د پر بنیاد غیبه نظام پوي کې یو تولا سونا د چاندي د 7 اجزاء برابر ده. اوس مونږ ته ډیره اسانه شو چې یو تولا سونا د چاندي 7 اجزاء برابر ده. ندی باندې یو اعتراض دا وریدي چې تا د یو تولا سونا د 7 اجزاء برابر ولي کدا 8 ولي نه کوي اور دا 6 ولي نه کوي. نغه آسان جواب دادي موږ سره چې کم د سونی نصاب دی غادي 7.5 تولی
چې دا چا سره دا 7.5 تولی وی غصای به نصاب ګرځيږي دې ته به زره ورکې 7 کې چې دې ته 7 کې زره ورکې نه دینه رزي 52 او دا 52 نصاب ده موږ سره چونکې د چندین حساب دی ندیو چې موږ د 7 راواخستو چې یو جز د یعنی یو توله سونه د 7 اعضاء د چندی برابر دی ندیو چې ندی لپاره دلیل موږ سره دغه دی چې دا 7.5 چې 7 کې زره ورکې دینه 52.5 رزي او دا حساب د چندی دی اوس تاسو لګ دې ته متوجي شي دینه موږ یو نتیجې ته ورسېدو چې کمی زنانه سره یو توله سونه وي د ذنب الاعضاء اعتبار سره هغه ته پکار دی چې هغه سره 45.5 تولی چندی وي یا د دې قیمت और د 45.5 تک اچھرے 1110 के ज़रा वर के नदीन रजी 50,505 रुपए लिहाजा कमी जनाना सर युवा तुला सुनवी कचरे गे सर 50,505 रुपए वे पति बांधे ज़कात होशता कुर्बानी शता कनी नशता दे और दे की मुक्त सहूलत से दे लगता सो اوس دې طرف تراشي چې کم علما فتوا ورکي زم بل قیمت باندې او دا د جمهور کول دي کې څه شک نشته خو موږ د خلکو ته دعوت علما کرام او ته مفتیان کرام ته دعوت دا ورکو چې زم بل اجزا کې عوام ته سہولت ډیر دی او خلک د ګنا نه بچ کیږي او زم بل قیمت اعتبار سره کتا سو ګوري یو زنانه سره یو توله سونه ده هغه ډیره قیمت تلاړ شي دی قیمت ته 84,000 روپے اور چې یو روپے دې سره رااله بر دې باندې قرباني واجب ده نه دې کې ګوره دا زنانه چې چا سره یو توله سونه وا او یو روپے سره کور کې دا په غي باندې قرباني واجب شو ذنب الاعضاء اعتبار سره یو توله سونه سره 50,505 روپے پکار دي کا 50,505 روپے وی قرباني اور زکات شته کني نشته زکه دې کې سہولت ته کمی زنانه سره 2 توله سونوي تاسو زم بل قیمت والا اعتبار سره شي چې سره 2 توله سونوي دي چې ته قیمت تاوړې نه 84 ته چې 2 کې سره ورکي دینه 100 روپے دي 4 دونه 8 और 8 دونه 16 1,68,000 روپے ورنه جوړ شوي دې سره کا اوس کور کې 1 روپے هم وي په دې باندې قرباني واجبېږي او د زم بل اعضاء اعتبار سره چا سره کمی زنانه سره 2 توله سونوي هغه ته 38.5 توله یا چندی پکار ده یا 42,735 روپے پکار دي کا 42,735 روپے اور سره بیا به قرباني اور باندې وي او زکات مور کې کني بیا پینشتا هم اندغه رنګ کمی زنانه سره 3 توله سونوي هغه ته 31.5 توله چندی پکار ده یا 34,965 روپے پکار دي کني قرباني په واجب نه ده کمی زنانه سره سالور توله سونوي هغه ته پکار ده چې 24.5 توله چندی وي ور سره یا د دې قیمت یعنی 27,195 روپے پکار دي کني قرباني پینشتا 5 توله کمی زنانه سره 5 توله سونوي 17.5 توله چندی ور سره پکار ده یا ور سره 19,425 روپے پکار دي کچری 15 توله سونه سره 19,425 روپے قرباني شته کني نشته شپږ توله سونه سره مونږ ته 11,655 روپے پکار دي او توله سونه چا سری غي سره مونږ ته 3.5 توله چندی یا 3,885 روپے پکار دي کني قرباني په واجب نه ده د کې دا سہولت ته ځکه مونږ وایو چې د کې عوام ته ډیر زیات سہولت ته مونږ یو بل مثال دینه روچت کو اسانتیا ده پر یو زنانه د غي سره سالور توله سونه ده ٹھیک ته جی اور دی زنانه سره 20 روپے هم دي یو روپے سره نه زی خو 20 تلانه لګ به زیاتی کو خیر ده نه چې سالور توله سونه وي نه 84 ته چې 4 کې زر ورکه 4,416 اور 8,432 ندینه معلومه ده شو چې 3,26,000 روپے لکه دې سره رااله او د 20 ور سره جمع کې نه دا به جوړ شي او سوري 33 4,416 ایک بدل تراشي 8,432 33 نه دا به جوړ شي 3,36,000 روپے او دې سره د 20 روپے نورې جمع کا نه دا به جوړ شي 3,36,020 روپے د به خامخا قرباني لازميږي او دل تراشه کدي زنانه سالور تولی سونوي نه دي د پکار دي 27,195 روپے کا 27,195 روپے وی قرباني شته کني قرباني په نشته دیو جن موږ چې د کې عوام ته سہولت ګنا نه بچيږي علماء کرامو ذمہ داری دي چې خلک د ګنا نه بچي ما ته بل ورځ دلته یو ملګری وای چې ما به هر کله زم بل قیمت باندې چون کې فتوا ما به 16 قربانیاں نه کولې بیا یو ورځ سره ما دغه مسله ډیسکس کړ الحمدلله هغه به شرع صدر وشو پوه شو چې په کار دادی چې مونږه دې طرف ته لاړ شو نو ماته وی چې دې کلمات ډیر زیات سہولت دي نه دیو جن چون کې زم بل قیمت کې مونږ ته زما خیال دی چې عوام ډیر زیات تکلیف کې او حرج کې چولي ها بعضی خلک دا وی چې انفع للفقراء زم بل قیمت ته دا خبره هم ټیک نه ده ٹھیک ته زم بل قیمت کې انفع للفقراء دې اعتبار سے چې خلکو باندې زیات زکات راځي
هغه به زکات ورکی غریب ته فایده ملويږي خو انفع للفقراء د ذنب العذاب په دې اعتبار سره چې غریب د قرباني نه او د زکات نه بچي ستاسو د ذنب القیمت فتوی مطابق د جمهور قول مطابق په هر غریب باندې قرباني هم راځي زکات پر راځي قرباني زکات نه ورکی هغه ګناګار شو نغه ته چې کله ذنب الاجزاء باندې فتوا ورکړي شي نغه د ګنا نه بچ کیږي زما خیال دی چې ګنا نه امت بچ کول دا زیات انفع للفقراء ده نه دی ورته نه موږ علماء کرام ته پکار دادي چې کله د امام صاحب نه به یو قول هم د سینه کړل دي نو بیا پکار ده چې موږ ذنب الاجزاء طرف ته لاړ شو او په دې باندې فتوا ورکو خلکو ته ان شاء الله سہولت یو د مسکه کم اختلاف ته دا به ختم شي چونکه موږ د دلایل په بنیاد باندې دا مسله ډیسکس کا او د ضرورت موږ محسوس کو دیو جنا نو چونکه دلایل هم شته دي الحمدلله او دلایل هم ټوس دلایل دي څه د ضعیف دلایل نه دي نو پکار دی موږ دې طرف ته لاړ شو الله رضا ته موږ تاسو ټول ته فهم نصیب کی جزاکم الله السلام علیکم